الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم مسلمانان دی آیات مبارک کی اللہ رب ذوالجلال ددریو خبر و حکم کئی او ددری خبرنا اللہ منع فرمائے رہے گا کم سیز بارکی چا اللہ حکم کرے دے اغی طویلے شیع عدل ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى اللہ ہوئی عدل کوئی انصاف کوئی او احسان کوئی دخل کو سرخ سلوک کوئی و ایتاء ذی القربى او رشتہ دار سرا داغیل سمال وغیرہ ورکوئی وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی او دریو سیزن اللہ من فرمائی یو فاغی کی دار چی اللہ بحائی مکوئی زان بحائی نو ساتی او المنکر نارواو نزان اساتی والبغی او الظلم اللہ الظلم مکوئی یعظکم لعلکم تذکرون تاسو تا وصیت کیو وعظ کی اللہ دسد پار لعلکم تذکرون دید پار چی تاسو دا نصیحت قبول کئی دو دی آیات مبارکی کی اللہ ددغی سزنو ددریو خبر و حکم کئی او ددرینا اللہ منع فرمائی او دا آیات مبارک دا قرآن کریم دا آیاتنا دیر جامع ترین آیات تے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرمائی دا آیات مبارک دا قرآن کریم جامع ترین آیت تے پدی وجبان دی دا اسلام دا فرد تعلیمات اللہ فدی کی درس ورکڑے دی و فرد تعلیمات اللہ فدی آیات مبارک کی ذکری دی کجری دی آیات مبارک بانے عمل اشی نفر معاشرہ کی با اللہ امن و سکون راولی دا دی وجنا یو صحابی دے
حضرت اقسم بن صفی رضی الله عنه او داغه د اسلام دراوړو وجه هم دغه آیات مبارک چې کله واوریدو نو اسلام یې راوړو د خپل قوم کیو لوی سردارو کله چې د پیغمبر علی السلام دعوتو هغه دې پورې ورسېدو نو د پزړه کې رانه د اقسم بن صفی رضی الله عنه چې زلاشم په خپل باندې معلومات وکما چې پیغمبر علی السلام څنګه سره دی نو چا ورته وی چې ته خو د قوم سرداري ته په خپل باندې مزه معلومات لپاره مونږ بلار شو معلومات به حاصل کو تا ته بیا وایو د ویدام سیدا یو دو کسانې اورېګل او پیغمبر علی السلام نه معلومات کول او موږ د اقسم بن صفی د طرف نه راغلیو د دو خبر ستانه تاسو کو من انت وما انت یعنی تسوږي وما انت وتسي د پیغمبر علی السلام ورته فرمایل ذا محمد صلی الله علیه وسلم د عبد الله زویما او وما انت جواب کی ورته وی کی وې زه د پیغمبر د الله رسول یما او د الله د طرف نه استاد یم بیا پیغمبر علیہ السلام ورته د آیات مبارک تلاوت کو ان الله یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى الى اخره چې کله هغه قاصدانو د آیات مبارک واوریدو پیغمبر علیہ السلام ته فرمایل د آیات را تبار بیا وایا پیغمبر علیہ السلام ته دومره وی چې دیو ته یاد شو نو کله چې دی واپس لاړه او د خپل سردار سره ملاقات شو وای تاسو سب پیغام راوړو وای موږ د پیغمبر علیہ السلام نه دوه خبرو تاسو کو من انت وما انت تسوږي نو پیغمبر علیہ السلام موږ ته وی چې محمد صلی الله علیه وسلم د عبد الله زویما خو دې خپل نسب لډیره ترجیح ورنکړه او موږ معلومات وکړو د پیغمبر علیہ السلام نسب په قریشو کې او مکه مکرمه کې ډېر خاندان دی د قریشو خودم رہی حیثیت ورنکو دیتا توجہ ورنکڑا او دا آیات مبارک راته تلاوت کوئی کم آیات سے اغي ورتوارو ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى الى اخره کله چې هغه واوریدو اقسم نو هغه باندې اثر کو او معلومیږي دا چې دا پیغمبر د مکارم اخلاق تعلیم ورکړي بهترین اخلاق و تعلیم ورکړي داغي هدایات ورکړي مکارم اخلاق او فورنه دا کلموي مسلمان شو دی قوم ته وی چې تاسو ایمان راوړی چې تاسو اول نمبر مسلمانان شي چې اسنه دیم نمبر کرا نشي دا دی آیات مبارک اوریدو سره هغه باندې دا اثر وشو یو بل صحابي دی حضرت عثمان بن مزعون رضی الله عنه دیوی چیزا مسلمان خو اوما ایمان میرا وړو د خلکو د وینا د وجنا یا د شرم د حیا د وجنا خو ځکه می ایمان مضبوط نو لاکلک مسلمان نو ما و یو فرد پیغمبر علیہ السلام مجلس کې ناسوما نو د وحی کیفیت شروع شو او کله چې وحی ختم شو پیغمبر علیہ السلام باندې هغه عجیب کیفیت نو بیا ما ته د آیات مبارک تلاوت کو د واورو ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى تر اخره پوری نو هغه وخت کې زما پزړه کې ایمان خو مضبوط شو مخکې مسلمانانو خو ایمان دومره مضبوط نو لیکن چې د آیات مبارک می واوریدو اخو اهل عربو پویدل چې کې الله د کوم خبرو حکم کوي د کومه الله منع کوي نو زما پزړه کې ایمان خو محکم شو مضبوط شو یو پیرا د آیات مبارک پیغمبر علیہ السلام د ولید بن مغیره په مخ کې واورو ولید بن مغیره کافر دی او هغه راغی خپل قوم ته وی چې ما داسې کلام واوریدو والله ان له لحلاوه
چې د دې کلام د پاره دومره خوند او ذایقه ده په دې کې چې کم خوند دی لحلاوتن دې کې دومره خوند دی او په دې باندې چې کم رونق دی او د سنور الفاظ وی معنی دار چې دا قرآن کریم دا آیات مبارک ډیر جامع ترین آیات ته کڅوک دری په مطلب باندې پوه شي نو دې کې الله چې اولنې حکم کړی دی الله فرمای ان الله یأمر بالعدل الله وی عدل کوي انصاف کوي د انصاف نه کاروالی چا باندې ظلم مکوي که یو سړی بادشاہ دی هغه ته بادشاہي میلاو ده دی په خپل رعایت او قوم باندې ظلم بادشاہ نه کوي که یو سړی ته معمولی عہده میلاو ده هغه سړی په خپل ماتحت باندې ظلم نه کوي که یو سړی افسر دی هغه په لاندې کسانو باندې ظلم نه کوي او که یو سړی د کور مشر دی هغه په لاندې افراد باندې ظلم نه کوي هر چاته الله د عدل او د انصاف د امر کړی دی ان الله یأمر بالعدل الله وی تاسو د عدل او د انصاف نه کاروالی عدل او انصاف وکوي یو صحابي راغو پیغمبر علی السلام ته عرض کو وای دا الله پیغمبر زما بي وای چې دی یو زیت دی یو غلام ورکا دا او ته هیبه کا نو پیغمبر علی السلام بتوي وای تا دی نور زامن ته غلامان ورکړي دی هغه وینا او پیغمبر علیہ السلام ته وی چې ته په دې باندې گواشه چې زور له غلام ورکوم پیغمبر علیہ السلام چې نور بچو ته غلامان نه دی ورکړي دی یو څه ورکیو ما په ظلم باندې او ما په ګناه باندې او په دروغ باندې گواه جوړې چې ته گواشه زه دې خپل ځي ته غلام ورکوم چې نور ته دې نه دی ورکړي دا به هم نه ورکې دا بیل خبره ده کې یو زه داسې وی چې هغه د پلار خیال ساتي داغه دارو درمل داغه علاج وغیرہ کوي کاغه ته یو لکشي زیات ورکی نو خیر دې اجازه شته خدا سے بنه کوي چې یو ځای بالکل محروم کی او نور زامن محروم کی او ټول مال یو ځای ته هبه کی یو لور کی دا عدل او انصاف دا نه دی بلکې الله موږ ته د عدل او د انصاف درس را کړی دی چې تاسو به عدل او انصاف کوئ او د دینه به تاسو کار اخلئ یو فرا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یو يهودي باندې دعوه کړ چې د سره زغره د زماده يهودي وایي چې د زغره زماده او حضرت علی سی وایي دعوه کړ چې د زغره زماده او حضرت علی سی دغه وخت امیر المؤمنین دی او بادشاہ دی او دغه وخت قاضي شریح دی ډیر ماهر او پوها قاضیو حضرت علی استخدام کولای شو چې دا هغه وخت زمانی سره پولیس وغیرہ ورلګلی وي او د يهودي څه شي دی تاسو غره زمانه او ذاتي والی دی ونه کړه لکه دې زمانه کې د چا ظلم زور رسینو هغه داسې خبر نه کې خو فورا کسان ولېږي هغه شی ته اصول کې وو هیڅ پکې هم ضرورت نه حضرت علی سی دعوه کړو قاضي شریح عدالت تر اوختل حضرت علی سی دوی تاسو سره گواه څوک دی و یو زما آزاد کرده غلام دی آزاد کړي غلام دی او دیم زما زویر دی حسن رضی الله عنه دی او چې د چا سره گواهان نوی نو بیا باغبل باندې قسم دی البینه علی المدعی والیمین علی من انکره قاضي شریح ورتوي و یو گواه خو دي سیدی خدا بل استاد زیره او د زی گواهی د پلار د پاره نه قبليږي کم زیره حضرت حسن رضی الله عنه دی ولی حضرت علی سیب دروغ وی امیر المؤمنین دی او په عدالت کې حضرت علی سیب يهودي دوانه ولاړلی مدعی او مدعی علیه دوانه ولاړلی په عدالت کې حاضر دي او د وخت بادشاہ او امیر المؤمنین دی اول حضرت حسن سیب دروغ وی اخو هغه سره وی چې د چا شونډي
د دوانو جهان مبارک سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کړی پیغمبر علیہ السلام سره لوبي کړی لوبولې دي لوی کړی دي داغه شوند باندې پیغمبر علیہ السلام خپل شونډې لګولې وي هغه شونډې و چرته دروغ وای چې کوم باندې د دوانو جهان مبارک سردار شونډې لګولې دي لیکن قاضی شریح وای د زوی گواہی درته حسن نه قبلېږي دا تاسو ویل او دا پیغمبر علیہ السلام ویلي دي چې د زوی گواہی د پلار په مقابله کې دا نه قبلېږي لہذا يهودي ته وی تا قسم خوري او قسم خورم يهودي قسم خوړو قاضي شریع فیصله وکړي کړه چې دا صغره د يهودي دا اداغه په حق کې فیصله واورولا کله چې فیصله واوروله يهودي وی چې خان اسلام او په اسلام کې دا انصاف چې یو طرف ته امیر المؤمنین ولاړل په عدالت کې بل طرف ته يهودي ولاړ ما او قاضي فیصله زما په حق کې وکړه لہذا هغه يهودي فورا ایمان راوړو مسلمان شو او د اصل کې د صغره دا اغنوا تا حضرت علي سیبا حضرت علي سیب اغله په انعام شو چې تا مسلمان شي ایمان راوړو دا صغره ستا شو دي ته عدل او انصاف وسکا قاضي شریع فیصله کړی وي چې دا صغره حضرت علي سیب دا اگر چې دا غوا په تاریخ بلی کلی وی چې قاضي شریع فیصله د امیر المؤمنین په حق کې کړی دا نو تاریخ بوي او خلق بوي چې دا څنګه اسلام دی چې امیر المؤمنین له سیز ورکو يهودي په حق کې فیصله ونه شو خلق بیا داوي نه عدل او انصاف دغه ته ویل شي چې کوم سیز د چا وی حضرت علي سیب سره گواهان نو او دی بل قسم او نن سبا خو ما ته قسم سخکاریم نه الله دې مفروض کې 2 روپۍ باندې قسم خورو 2 روپۍ باندې او چې سروي خرڅو باغی باندې قسم خورو چې دا خپل سر دې بس دې ما غسته وي خپل سر خو دې په سر دلاس کې خو دې خنور لاندې پته لګي چې څنګه چللې نن موږ ته قسم څومره عظیم ګناه ده په معمولی سیس باندې قسم خورل دا خو د هغه زماني خبره ده دې زمانه کې زموږ د هندستان کې یو مسله رااله او د یو هندو د مسلمان مسله په ځمکه باندې رااله مسلمان وی د ځمکه زما ده او هندو وی د ځمکه زما ده مسلمان وی کما ته ملاو شو د جمعات سازوما او يهودي وی کما ته ملاو شو ځان سره هندوان شاملول نو عزت دا هندوانو درمسال سازوما هندوان په کې عبادت کوي پیسې دراله جج تا جج وی که پیسې کوم د مسلمان په حق کې هندوان را پاسي او که د هندو په حق کې کوم هغه هندو دی او مسلمانان را پاسي نو دا سیوی چې څه کار وکا چې تاسو لاړ شئ یو مشر سره وګورئ یو نیک تقوادار سره وګورئ مشر چې هغه دروغ نه وي او هغه فیصله وکړي چې هغه ته پته وي چې ازمکه د چا ده نو مسلمان او هندو دواړه یو علاقه کې یو عالم دی الهي بخش صاحب مفتی الهي بخش صاحب باندې فیصله وشو چې دا ډېر نیک سره دا دروغ نه وي او مشر سره د معلومات شته فیصله ودا وکي مسلمان خو په راضي دي خو هندو سره هم راضي شو چې دا ډېر نیک سره دی او فیصله ودا کوي او تاریخ مقرر کو چې کله د هندوانو غیانه کتا خپل فیصله او فیصله لپاره اله بل مسلمان او عالم مقرر کو تا خو بخامخا مسلمان لورتي هغه په جمعه سازي او ته خو په درمسال سازي دا بس کیږي هغه هندو ډیر ملامت کو هغه وینه په سر څه کیږي خو ما خبره کړی دا او ان شاء الله چې سره نیک دی او تقوادار دی دا به دروغ نه وي دا به هم یقینو چې دا به دروغ چرته ونه وي عدالت کې فیصله شروع شو جج سیب ناس ته مسلمانان راغلي دي هندوان راغلي دي او دغه عالم مفتی الهي بخش سیب راوستو وایسیو وای چې لازمه کده چا ده دغه عالم ورته وای مفتی سیب چې اصل کې په حقیقت کې د ازمکا د هندو ده
خلق ورته وی ګوره دا هندو پی درمسان سازي وای که ارز پی سازي خو زمکه دا غدنو مسلمانان پی جماعت سازي او ارز لیکن زمکه د هندو د مسلمان نه ده نو جج سے فیصلہ اولی کلا جج سے فیصلہ اولی کلا کہ اسلام ہار گیا لیکن مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا مسلمان خو ټیک شو هار شو لیکن اسلام وګټلا ولی مفتی صاحب صحیح فیصله وکړه مسلمان داوا غلطه کوله او مفتی صاحب وی چې د ازمکه د هندو د مسلمان نه ده مفتی صاحب صحیح فیصله وکړه اسلامی فیصله نو جج په تاریخ کې دا خبره اولی کلا چې مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا دا د هندوستان د ځمکې یو عالم مفتی الهی بخش صاحب دا فیصله اولی کلا دا فیصله واوروله او جج په هغې باندې دستخط وکړو کله چې ځمکه هندو له ورکړه هندو وی چې ښه اسلام داسې وایي او دی عالم داسې فیصله وکړه زما په حق کې هغه هندو فورا ایمان راوړو مسلمان شو او څومره هندوان چې راغلي هغه ټول ایمان راوړو مسلمانان شو او ځمکه جماعت د پاره ورکړو په هغې باندې جماعت ستاسو عرض دا دی چې کله د عدل او د انصاف فیصله کېږي نو بیا اثر په هندو باندې هم کېږي او په کافر باندې هم کېږي او کله چې د عدل او د انصاف فیصله نه کېږي نو بیا مسلمانانو باندې او اسلام باندې خلق بیا تهمت لګي وای دا اسلام دی بیا د اسلام نه د خلکو نفرت پیدا شي لکه نن د مسلمان چې کوم حق یې هغه نه ادا کېږي د مسلمانۍ حق نه ادا کېږي صحیح فیصلې نه کېږي د انسان مطابق نه کېږي نو هغه کافر ته هم د اسلام د لوبو یو څیز ښکاره شوی دی نو تاسو ګورئ کله په اسلام پسې خنداګانې کوي کله مسلمان پسې کافر خندا کوي کله قرآن پسې خندا کوي کله پیغمبر پسې خندا کوي د هغې وجه دا ده چې نن مسلمان په خپل ځای باندې صحیح ولاړ نه دی نن اسلام هغې ته د لوبو یو څیز ښکاره شوی دی هغې اسلام پسې دین پسې قرآن پسې مذهب پسې نن کافر لګیا دی او خنداګانې کوي د هغې وجه هم دا ده او کله چې د عدل او د انصاف فیصله کېږي بیا د چا جرأت نشته دی اسلام پسې رسول خندا وکړي کله چې د اسلام صحیح فیصله کېږي هغې باندې کافر مسلمانېږي نن کافر زمونږ د وجې نه زمونږ د ناقص اسلام د وجې نه او زمونږ د 2 نمبر او 3 نمبر اسلام د وجې نه نن کافر لګیا دی او دین پورې خنداګانې کوي مسلمان پورې خاندي د هغې وجه هم دا ده او دی وجه نه عدل ارسو کولی شي موږ نن د بادشاه نه عدل غواړو ٹھیک ته بادشاه خو دومره حکومت کې عدل کول هغه ته ګران دي ما تعالی الله لږ مشري را کړې ده د کور مشري ده ستا د کلي مشري ده ستا د علاقې مشري ده تا په هغې کې کوم عدل او انصاف وکړو الله به دین تپوس کړي دا بیله خبره ده چې د چا سره غټه وهدره او د غټ کرپشن وکړو دوکۍ وکړه غدر یې وکړو نو د هغه سزا ډېره زیاته ده حدیث مبارک کې راځي چې چا اجتماعي امورو کې غدر وکړو هغې کې دوکه وکړه فراډ یې وکړو د قیامت په ورځ به د شا طرف شرمګاه کې یو جنډه لګېدلي دا به د دې علامه یو نښئ چې دا سړی غدار دی د غدر کړی دی د زیاتې کړی دی ظلم یې کړی دی فراډ یې کړی دی کرپشن یې کړی دی په اجتماعي امورو کې کړی دی شا طرف ته به یو جنډه لګېدلي الله دې امان وکړي تاسو معمولي خبرې نه دي دنیا کې خو دې پټه کړه الله نه به چېرته پټې آخرت کې به دا ټولې خبرې راښکاره کېږي لکه نن سبا الله دې معافي وکړي هغه پټې پټې خبرې هم راښکاره شوې چا څومره غلاګانې کړي دي چا څومره کرپشن کړی دی یو غلا یې راښکاره کېږي او مخې ته راځي او را روانه ده تاسو ګورئ که نه کله وایي دا ویډیو لیک شو دا لیک شو دا شی دا شی هغه ټولې دا خو ستا دنیاوي امور دي او د الله رب العالمین کیمرې هر وخت لګېدلي دي فرشتو په ذریعه باندې حساب کېږي او که د فرشتو نه پاتې شي د الله نه خو غیبي یو څیز نه ان الله علیم بذات الصدور الله په دې زړونو باندې کې ستا په زړه کې څه دي هغې باندې الله علیم دی د قیامت په ورځ به دا یو راز ستا راښکاره کېږي
یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر. د قیامت پر ورځ به دا راښکاره شي، بیا به هېڅ نه وي ستا. دیو جنا الله حکم د عدل او د انصاف کوي چې عدل او انصاف برابر کوي. عدل او انصاف پیغمبر علیہ السلام زمانه کې یو زنانه و د هغې نوم فاطمه غلا یې وکړه. نو دا د یو قوم سره وه، بني مخزوم قبیلې خاندان ښځه وه. هغه ټول رانه چې مونږ شرمیږو، لہذا پیغمبر علیہ السلام ته عرض وکړو چې تاسو رضین لاس مه کټ کوئ د غلا په، بله څه سزا ورله مقرر کړئ. او پیغمبر علیہ السلام زمانه کې خو د غل لپاره سوله سزا لاس کټ کول. نن هم د اسلام دغه سزا را خو څوک دا حکم جاری کی؟ دا حکم خو مولا نشي جاری کولی، دا حکم به جاری کوي حاکم وقت به جاری کوي. او دا د قرآن کریډ کټ اډر دی چې غل غلاو کی دغه نه بلاس کټ کی. پیغمبر علیہ السلام ته وایي چې دا خو زموږ دپاره شرم خبره ده چې د دین نه لاس کټ کی. پیغمبر علیہ السلام وی دا خو ستاسو فاطمه ده، که زما فاطمی لور چرته غلا کړي وي الله دې امان ورکي، الله دې هغه د دینه وساتي، ما به د هغې نه هم لاس کټ کولی، او دا خو ستاسو فاطمه ده. حضرت اسامه بن زید رضی الله عنه ته سپارش پیغمبر علیہ السلام ته وی د الله پیغمبر وی ښه ته ما ته په دې کې سپارش کې، د الله په حدودو کې ته ما ته سپارش کې، په دې کې زه بالکل نرمي نشم کولی، خامخا به د هغې نه لاس کټ کېږي. اتشفعو آیا ته سپارش او شفاعت کې د الله په حدودو کې تا بالکل نشي کېدی. او پیغمبر علیہ السلام او فرمایل مخکینی قومونه الله ولې هلاک کړي دي؟ د هغې د هلاکت وجه دا وه چې مالدار ته به سزا نه میلاوېده، غریب ته به سزا میلاوېده. هغه قومونه الله تباه کړه، برباد یې کړه او هلاک یې کړه. او نن هم دقه مسله ده، نن غریب ته سزا میلاوېږي، مالدار سره چې څوکي کرپشن وغیرہ هغه ته امن میلاویږي. په دې وجه به الله دا قوم هلاکي او تباهي د هغې وجه دا ده چې عدل او انصاف نشته دی. مخکیني قومونه الله په دې هلاک کړي دي چې مالدار ته خو رعایت کېږي د هغه سره، لیکن غریب باندې سزا کېږي او هغه باندې حکم جاری کېږي. الله مخکیني قومونه هم د دغې وجې نه هلاک او تباه او برباد کړه. دې وجې نه الله حکم د عدل کوي، تاسو عدل کوئ، عدل او احسان کوئ، ښه سلوک کوئ. و ایتاء ذی القربى رشتہ دارو سره هغې له ورکړه کوئ. او کوم چې منع کوي الله وینهى عن الفحشاء، د بېحیایي نه الله منع کوي. بېحیایي دا ډېر غلط چیز دی، الله د هغې نه منع کوي. نن بېحیایي دومره حد ته ورسېده چې زما استاد د فیسبوک د لاسه، د نټ د لاسه، د موبایل د لاسه، د سوشل میډیا د لاسه نن بېحیایي کوم حد ته ورسېده. او دا د الله پیغمبر فرمایلي وو اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت فاصنع ما شئت. کله چې ستانه حیا پوت شي، اذا فاتک الحیا نو بیا چې دې څه خوښوي نو بیا هغه کوه. نن بېحیایي کوم حد ته ورسېده. د موبایل د لاسه نن نوجوان کل کوم حد ته ورسېدو. نن په موبایل باندې چې کوم فحشي عریاني د مسلمان د اسلام بېخکړي وشوه، دا د موبایل د لاسه، دا د نټ د لاسه، دا د بېحیایي د لاسه. او الله د هغې نه منع کوي وینهى عن الفحشاء، دا مه کوئ. والمنکر د ناروا نه الله منع کړي، د ناروا منع کوئ. والبغي الله وی ظلم نه الله منع کړي دا. د درې څیزونه الله منع کړي دا، بېحیایي، ناروا او دغه رنګې ظلم. ظلم داسې یو ګناه ده که چا باندې ظلم وکړو نو دته به د هغې سزا د ټولو ګناهونو نه ډېره زر میلاویږي. چا ظلم وکړو او دا مظلوم چې د هغې د خولې نه وځي، دا نیغه د الله د عرش سره ډغره وهي، او دی چې د الله نه امداد وغواړي، الله ورته څه وایي داسې قصرې
لانصرنک ولو بعد حين، الله وی زبستا امداد کوم اگر کس زمانه پس وی. او چې چا باندې ظلم وشي نو داغه خو بدله دنیا کې ما غسته کیږي، لیکن دغه ظالم په ځان باندې نه پويږي ته چې مظلوم باندې کم ظلم کړی دی الله دې په ست طریقه باندې داغي بدله علي، لیکن دې نه پويږي او آخرت کې خدایي سزا بیا ډیره سخت ده. الظلم ظلمات یوم القیامه، ظلم بل قیامت پر ورځ باندې کړی دا ډیره سخت سزا ده او د قیامت پر ورځ به الله دغه ظالم لور کوي. په دې وجه باندې عبد الله بن مسعود رضی الله عنهما او فرمایل چې دا آیات مبارک د قران کریم جامع ترین آیات ته او کچرته کې په اسلامی معاشره کې او پر معاشري دغه تعلیماتو خیال اوساتو او دی آیات مبارک باندې عمل کو او دای په عمل کرام استل هغه معاشره دا په ظلم نه بالکل صفاوي دي کې عدل او انصاف وي، دي کې با خوشحالي وي او دي کې برحت وي او دغه نارواونه چې کوم الله منع کړی دا داغې نه خلق منع شو هغه معاشره به د اسلام د پاره یو ماډل جوړیږي. الله تبارک وتعالى دې موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب او فرمایي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي، یا الله په ګناهونو باندې عفو قلم راکړي، یا الله اخر خاتمه بالایمان کی، یا الله موږ په قران کریم باندې عمل نصیب کی. زوم یا الله دې معاشره کې دین راولي، یا الله معاشره کې دین راولي، یا الله دین داسې عام کې څنګه دی هواګانی ام کړی دي موږ ته یا الله په قران باندې د عمل کولو توفیق نصیب او فرمایي. د فتنې دور دی یا الله د مدارس او مساجد او مراکز او خانقاګانو حفاظت او فرمایي. زموږ د ملک یا الله د قران نظام راولي، د اسلام جنډې شرق او غرب ورسه اخر وخت دا کلمه نصیب کی چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.